أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. دا سورة البقرة دمر عظیم الشان او لوی سورت تی چې کله به هم د سورة البقرة د آیتونو وحی نازلیدله نو هر پیره به د هر وحی سره 80,000 فرشتې نازلیدي او راکوزیدي به. مدنی سورت تی او د هجرت نه بعد نازل شوی دی. پیغمبر علیه السلام چې د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو د ټولو نه اول د سورة البقرې آیاتونه نازلیدل شروع شوي دي او دا سورت مکمل په یو ځای نه دی نازل شوي، لږ لږ آیاتونه به موقع په موقع نازلیدل تر دې چې بعضې آیاتونه داسې دي چې د هجرت نه 10 کاله بعد د مکې د فتح کېدو نه بعد د حج په موقع باندې بعضې آیاتونه په مکه مکرمه کې نازل شوي دي، لیکن د مفسرینو په ژبه کې دغه آیاتونو ته هم مدنی آیاتونه ویل کیږي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ حج یې وکړلو، د مینا په میدان کې موجود وو او رمی د جمراتو یې وکړه، شیطانان یې ویشتل او بیا دغلته د شیطانانو د ویشتلو نه پس په دغه ځای کې ودرېدلو په داسې حالت کې چې خی طرف ته بیت الله او ګس طرف ته د مینا میدانو او په دغه مقام باندې ارشاد فرمایلی وی هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقره، دا هغه مقام او هغه ځای دی چې د دې په باره کې په سورة البقره کې آیاتونه نازل شوي دي، یعنی د جمراتو د شیطانانو دا ویشتل دا هغه ځای دی چې د دې په باره کې په سورة البقره کې آیاتونه نازل شوي دي. د قرآن پاک کې چې څومره سورتونه دي د هر یو سورت نوم توقیفي دي. توقیفي مطلب دا چې دا موقوف دي په نقل د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، یعنی پیغمبر علیه السلام په خپل صحابه کرامو ته د هر یو سورت نوم ورښودلی دی چې د دې سورت دا نوم دی. نو د دې سورت نوم سورة البقره پیغمبر علیه السلام صحابو ته ښودلی دی. چې مکه فتح شوله د فتح مکې نه فورا بعد نږدې د حنین په مقام باندې یو بله غزا شوې وه د حنین د کفارو سره، هغې ته ویل کېږي غزوه حنین. سورة التوبه 10 سپاره کې ذکر شته. د حنین په مقام باندې چې پیغمبر علیه السلام به صحابه کرامو ته آواز کولو نو داسې به ورته وي یا اصحاب سورة البقره، ای د سورة البقرې خاوندانو ما ته متوجه شئ. معلومه دا شوه چې د دې سورت نوم سورة البقره پیغمبر علیه السلام په خپل ارشاد فرمایلی دی. الف لام میم دا حرفونه او د دې په شانتي نور بعض ډیر حرفونه د قرآن پاک د مختلفو سورتونو په شروع کې ذکر شوي دي. دې قسم حرفونو ته ویل کېږي حروف مقطعات او د دې حرفونو معنا مراد او مطلب صرف الله ته معلوم دی. ته چې کله د قرآن پاک تلاوت کې او د هر صورت په شروع کې داسې قسم حروف راشي نو دا حرفونه به بیل بیل وی یو ځای به نه وی، لکه الف لام میم، طاسین میم، حامیم حامیم عین سین قاف کاف ها یا عین صاد وغیره. دا حرفونه عمده قصې بیل بیل نازل شوي دي، پیغمبر علیه السلام بیل بیل ښودلی دي، نو امت به بیل بیل وی. لکه د الف لام میم نه به ته علم نه جوړی په 13 سپاره کې
الم تر کیف سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل دغلتم الف لام میم شتا خو هغه علم دی علم تر کیف دا دلته چې الف لام میم دی دی تبع علم نه وي دا الف لام میم بیل دی د دې حرفونو معنا او د دې حروف مطلب او تفسیر سدي د دې په باره کې دوه خبرې یاد وساته یو خبره ده چې دا حروف داسې حروف دي چې د دې علم صرف الله ته دی د الله نه ما سوا بل هیڅ چاته پته نشته دی نو هر کله چې داسې حروف تا تراشي او ته د دې معنا کې نو داسې وي الله اعلم بمراده الله خپويږي په معنا د دې حروف دویمه خبره دا یاد وساته چې دا حروف مقطعات د الله تعالی او د الله د محبوب په مینس کې د راز او د نیاز خبرې وي چې الله صرف خپل محبوب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورخودلی دي او د امت نه د دې رازونه پټ کړي دي صرف الله او د الله محبوب په پیدو نو امت تی د دې حرفونو په تکل پسې نه لګيږي چې یاره استاد بس د دې بس مطلب وي د دې حرفونو به څه تفسیر وي د دې بس ما دا نور یاد کا کنه چې کوم د یادول دی هغه نه یادې او چې کوم الله یو سیس پټ کړی دی هغه پسې تین خطه وغیرہ ښکارا کې نه الله تعالی چې کم یو سیز پټ ساتل دي هغه تم پټو ساته بندا میخ کارا کوا الله چې کم شیخ کارا کړی دی او ذکر کړی دی هغه تم کارا کو یادې کا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمای هر کله چې یو مسلمان د قران پاک تلاوت کوي نو د تب په یو حرف باندې لسنی کې د الله د طرف نه ملاويږي یو بنده داسې دي چې د چاراندام نشتا قران له لاسم ندی وروړي قران کلو کړم ندی او ځان سره لګیا دي په یاد وی الف لام میم د تب په داسې حالت کې د یو حرف په بدل کې لسنی کې ملاويږي او د الف لام میم په بدل کې با دیرشنی کې ملاويږي یو مسلمان داسې دی چې د چاراندام شتا باوضو هوکر پاک دی قران کې یا په یادو د چاراندام په حالت کې دی وی الف لام میم بیا په یو حرف باندې پنځیشنی کې ملاويږي په دریو حرفونو باندې با 75 پنځاویانی کې ملاويږي یو مسلمان داسې دی چې د چاراندام کو د مانځ نیت یو تړو مونږ کوي خو بیمار دی د ودریدو طاقت یې نشته پناسته مونږ کوي په مانځ کې پناسته باندې وی الف لام میم نو اوس بدتا په یو حرف باندې 50 نیکه ملاويږي او په الف لام میم دریو حرفونو باندې با یو نیم سل نیکه ملاويږي یو مسلمان داسې دی چې دی پاک دی چاراندام یې مکو قوت او طاقت هم شته په صحت هم برابر دی مانځ کې ودرېدو په ولاړه باندې تلاوت کوي او دی وی الف لام میم اوس په یو حرف باندې سلنی کې ملاويږي او په الف لام میم دریو حرفونو باندې بدري سونی کې ملاويږي نو دا خو صرف د الف لام میم اجر نو ثوابونه دي او مونږه په معنا او په مطلب هم نه پیګو چې په نه پیګي نو دون اجرونه دي نو چې په پیګي او د الف لام میم نه شروع شو تر وناسه پوری ورسه دا ثوابونه بستا کلکولیټر هم روان نخلی سیبا خو چې ایمان او یقین دی وی خالص د الله د رضا د پاره تلاوت کې د الف لام میم معنا او مراد الله پټ ساتل دي نو بنده دي د دې په معنا پسې نه انخلی یاد وساته دا دنیا دار الامتحان دی امتحان او دا قران هم د دې بندگانو د لپاره یو امتحان او آزمایش دی امتحان څه ته وایي امتحان دی ته وایي چې د یو چا د مزاج او د طبیعت خلاف کار په د باندې وکړي شي د مزاج یو کار غواړي او ته په بل کارو کې د مزاج خلاف دا امتحان دی د لپاره دا بندگان په دوه قسم دي د هر یو سیز د زده کړې په باره کې او دا ته په یو مثال باندې په دې ځان پوي کا یو سړی د اسونه ساتلی دي او د اسونه زغلی د په دې اسونو کې یو اس داسې دی چې دا ډیر زیات ناراسته دی او سست دی
بس آرام یې خوښ دی او مالک ته وایي چې صیبه بس دې سوري ته مې پرېږده چې ونې له لاندې ناست یم او خیر د ښکلې شنه شنه ګیا راته راوړه چې دا ګیا خورم او بس دلته پروت یم او د کار روزګار راته مه وایه د منډې م راته مه وایه د ځغلېدو نه یم او خیر دی که ګرمي مې کېده لږ پکې م راته لګوه که یخني وه لږ ګیټر هم راته لګوه ده بس دا به دې راباندې ډېر غټ احسان وي اوس دغه اس چې ناراسته دي صرف خوراک او څښاک غواړي او مالک دې ساتلې د ځغلولو دپاره دی ضد په پې کوي ده دپاره د چابک ضرورت دی مالک چابک راواخلي او په چابک یې وخي چې پاسه کور دې د میردین جومات چې تا باندې زه دا ګیاګانې هسې خورم دا بادام چلغوزي د باندې هسې خورم تکړه شه منډه ووخه اوس غلیږه اوس د ده مزاج کې ناراستیا او آرام دی مالک دله چابک ورکوي ځغلی یې د ده دپاره دا ځغلیدل امتحان دی او دی مالک سره یو بل اس دی چې هغه ډېر زیات چست دی او ډېر تیز دی چې په ضد شي بیا میدان پرېږدي او په بل بل طرف ورټوپ کوي د ده مزاج داسې دی دا اس وایي چې بس ما مه راټینګوه او پرې مې ده مالک دی اس ته وایي چې یا لکه ته ما د ضد دپاره ساتلي او ستا د مقابلې دا لاره ده ته به په دې ځای ځي پاک دې نه قابو کېږي مالک ده ته په دې خولې کې واګې واچوي په دې پوزه کې پیزوان واچوي د قابو کولو دپاره د ده د دې مزاج خلاف دا اس را قابو کوي دا د ده دپاره امتحان دی دا بندگان هم په دوه قسمه دي یو عام عوام مسلمانان دي دوی آرام خوښوي استاد جي بس محنت راته مه وایه بس خپلو خواهشاتو مرضی ته هم پرېږده که چکر ته مې زړه کېږي چې چکر وامه که ډمامو ته مې زړه کېږي چې ډمامې کومه او یاره د سار دا مونځ خو بس د دې خو راته بیخي ذکر مه کوه مړه پاسېدل ګران دي والله د شپې 12 بجو پورې دا ټکه ټوکه موبایل وګورو سار بیا نه شو پاسېدي ټول او باندې دا نه وي چې موبایل وګورو یاره استاد جي ټول ورځ مې کار روزګار وکړو ماسخوتن ناوخته ستړی راغلی وم سار مې بیا سترګې نه غړې دي نو دا عوام مسلمانان دي دوی لږ سست دي لږ ناراسته دي آرام خوښوي بس چې صرف خوراک وي او څښاک وي او بس سکون وي او بس د محنت راته مه وایه دې مسلمانانو ته د چابک ضرورت دی پاسه مسلمانه ویښ شه محنت وکړه لږه سخته تېره کړه دا دنیا دارالامتحان دی الله درله عظیم الشان قرآن را لیږلی دی په دې ځان پویه کړه د قرآن ترجمه او تفسیر زده کړه احکامات شرعیه زده کړه په خپله زندګۍ کې راوله مزاج دی یو شانتي غواړي او د مزاج خلاف کار وکړه امتحان دی قرآن زده کړه یو علما انسانان دي چې عالمان دي مسلمانان دي او عالمان دي دوی په دې قرآن کې کله کله ډېر ورتیز شي او هر عالم دا غواړي چې زه د قرآن پاک په یو حرف باندې او د یو حرف په تمامو علمونو باندې هغه پټو ښکاره تفسیرونو باندې د ځان پوه کړم دې بنده ته د واګي ضرورت دی مولوي صاحب عالم صاحب د قرآن ترجمه هم کوه تفسیرونه هم کوه درسونه هم کوه بیانونه هم کوه علم زده کوه نورو ته ښایه خو ګورې الف لام میم او حروف مقطعاتو ته چې راورسېږي دې کې به ګوتې نه وخې دې نه کلار شه د دې د معنی د زده کولو مولوي صاحب مه په خپله کوشش کوه او مې خلکو ته ورښایه بس د دې نه کلار شه ذلک الکتاب لا ریب فیه ذلک الکتاب دا هغه کتاب دی لا ریب فیه چې په دې کې هیڅ شک نشته دی په عربی ژبه کې چې یو څیز لرې وي او هغې طرف ته اشاره کې نو د هغې دپاره ذالک لفظ راځي ذالک الکتاب د دې ټکي خپله معنا دا دی ذالک الکتاب هغه کتاب لا ریب فیه په دې کې شک نشته سوال دا پیدا کېږي چې استاد جي قرآن خو زما مخې ته پروت دی نو زه څنګه وایم چې هغه کتاب کې شک نشته دا خو داسې ویل پکارو هذا الکتاب په دې کتاب کې شک نشته دی د دې سوال یو څو جوابونه علماو کړي دي یو جواب دا دی چې قرآن په اصل کې موجود په لوح محفوظ کې د هغې ځای نه نازل شو بیت العزت آسمانی دنیا ته اصل قرآن هلته پروت دی په دې ذالکه کې الله هغه قرآن ته اشاره کوي هغه قرآن چې په لوح محفوظ کې و هغه قرآن چې په بیت العزت کې دی او تاسو باندې مې نازل کړی دی لا ریب فیه په دې کې شک نشته دی یو مطلب دا دی دویم مطلب دا دی چې قرآن په ظاهره خو تا ته مخې ته پروت دی خو د دې قرآن مرتبه او مقام دومره اوچت دی چې دا د مقام او د مرتبې په اعتبار سره بنده تا نه ډېر لرې دی ته د دې قرآن مرتبې ته نشي رسېدی
نو د قرآن د مرتبه لري واری طرف ته اشاره ده. هغه قرآن چې تا نه په مرتبه کې ډیر زیات لري دی، لا ریب فیه، په دې کې شک نشته دی. او دریم مطلب دا دی چې زمونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه چې مخکې څومره پیغمبران راغلي دي، هر یو پیغمبر خپل امت ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د راتلو گواهی ورکړې ده چې آخره زمانه کې به یو پیغمبر آخر الزمان راځي، تاسو به په هغه باندې ایمان راوړئ او هغه سره به یو کتاب وي قرآن، په هغې باندې به ایمان راوړئ. نو دا قرآن پاک زمونږ د شریعت نه مخکې چې څومره شریعتونه او کتابونه راغلي دي، هر پیغمبر او د هر پیغمبر په کتاب کې د دې قرآن تذکره راغلی ده. نو په دې ذالکه کې الله تعالی اشاره کوي هغه قرآن ته چې د هغې ذکر په مخکې کتابونو کې راغلی دی. ذالک الکتابو، هغه کتاب چې سوونه کاله زرګونه کاله مخکې د مخکینو پیغمبرانو په کتابونو کې ذکر راغلی دی، لا ریب فیه، په هغې کې هیڅ شک نشته دی. زمونږ د نبی علیه السلام د زمانې نه 800 کاله مخکې او د عیسی علیه السلام د زمانې نه 300 کاله مخکې په یمن کې یو بادشاه تیر شوی دی، تبع. د سره ډېر لوی لښکر او ډېر لوی بادشاه اراده وکړه چې زه دا ټوله دنیا فتح کومه. نو یو لوی لښکر یې د ځان سره کو او د یمن نه ووتو، په یو کلي او په یو علاقه به ورتلو چې په کوم کلي به م ورغې، هغه کلي به په سکندونو کې د سترګو په رب کې قبضه کو او د ټولې دنیا نه خپې چاپېره کولې. د یمن نه راورسېدو عربستان ته او د مدینې منورې نه ګیر چاپېره خپل لښکر خور کو. د مدینې خلک بهر ووتل او جنګېدل. 4 میاشتې مسلسل جنگ وشو، مدینه قبضه نه کړله. مدینه ډېر خوږ وطن دی، د الله د محبوب پیغمبر وطن دی، ولې به خوږ نه وي؟ او خلک یې هم ډېر زیات خواږه دي. نو د مدینې خلک دومره میلمدوس او خواږه خلک وو چې دروازې به یې ټوله ورځ د تبع د لښکر سره جنګ وکړو. د ماښام نور پرېوتو سره چې به د جنګ بندۍ اعلان شو او د هغوی لښکر به خوا شو، د دوی به دې خوا شو، نو د مدینې خلک به زر کورونو ته راغلل، د کور نه بیا ډوډۍ یوړې، ښځو ته به یې وله شا به ډوډۍ پخې کړې. دا خواران غریبان هغه د یمن د سر نه راغلي دي، د شپې به څه کوي، ټوله ورځ یې جنګ کړی دی. نو د ورځې بیا جنګ کولو، د خپل وطن حفاظت به یې کولو، د شپې به په دغه دشمنانو باندې ډوډۍ خوړله. 4 میاشتې تېرې شوې، مدینه قبضه نه کړه. نو تبع حیرانه شو، نو خپل لښکریان او وزیران یې راغوستل، یا لکانو مونږ خو چې په کم کلي ورتلو د سترګو په رب کې به م کلي قبضه کو، دا څنګه وطن دی چې په 4 میاشتې کې وړوکې غونتې کې کلي دي او د دا لښکر له مونږ شکست ورنه کو، قبضه م نه کو. د هغه لښکر کې عالمان یې راوغوستل. هغې ورته وی صیبه د دې وطن نه قلار شه. وی ولې؟ وی زمونږ په کتابونو کې لیکلي دي چې دا د هغه پیغمبر وطن دی چې آخر الزمان نبی دی، مکه کې به پیدا کېږي او مدینې ته به هجرت کوي، دا د پیغمبر وطن دی، دا ته نشي قبضه کولی، دی نه قلار شه. او ډېرې خبرې ورته نورې وکړې. وی د تبع بادشاه په زړه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر قدر او عزت او احترام پیدا شو. نو وی دی خپلو عالمانو ته وی چې بس کډه والی او ځای چې ځو واپس، لښکر ته وی چې واپس کېږو. دی عالمانو ورته وی باچا سلامت، که ستاسو اجازت وي نو موږ په دې مدینه کې پاتې کېدل غواړو، یو خو د یمنه دلته پاتې کېدل غواړو، هسې نه چې هغه پیغمبر نږدې زمانه کې راشي نو که موږ ولیدو ایمان به پرې وروړو، ملاقات به مو سره وشي. بادشاه وی چې ولې د دې نه به بله ښایسته خبره کوئ. نو 400 عالمانو دپاره په مدینه کې کورونه واغېستل، کورونه یې آباد کړل. ورته وی تاسو دلته اوسېږئ. یو کور یې خالص سپیشل زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم باندې واغېستو، وقف یې کو. او دغه عالمانو کې یو مشر عالم له یو خط ولیکو، خط یې ورکو. په هغه خط کې ورته دا لیکلي چې ای محبوبه پیغمبره، د آخري زمانې پیغمبره، زه ستا خادم او غلام یم تبع د یمن. که ته ما په خپل ژوند کې ولیدې بادشاهت به پرېږدمه، ستا پیزار او مسله به تا پسې ګرځوم، ستا به خادم یم، په تا به ایمان راوړمه. او محبوبه پیغمبره، که زما په ژوند کې تاسو رانغلی او زما د مرګ نه پس تاسو راغلی، بیا هم زما په تاسو باندې ایمان دی او دا وړوکې غونتې کې کورکې ډالۍ مې تاسو له تیاره کړې ده، زما د عاجز د طرف نه دا ډالۍ قبوله کړې. یو خط او په هغې کې اوږد خط و، هغه خط یې ولیکو، هغه عالم لی ورکو
چې دا او دا کور دا تا سره امانت دی که ته مړ کېدې دا خپل بچو ته پرېږده هغې ته وایه چې خپلو بچو ته هغې ته وایه چې خپلو یو زمانه کې خو به هغه پیغمبر آخر الزمان راشي که نه نو زما دا وقف شوي کور او دا خط هغه د آخر زمانې پیغمبر ته ورسوي توبه کړه واغېسته او لښکر واپس لاړو او دا 400 عالمان دلته آباد شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو 800 کال بعد نبوت ملو شو 14 کال مکه کې تیر کړل مدینه ته هجرت کو مدینه کې یو صحابي دی حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي کور ته تللی دی دغه صحابي وی چې زما پلار په نیکه شجره نسب د هغه عالمانو ترسیږي کوم عالمانو ته چې تبع کورونه اغېستي او دلته ولا کورونه ورکړي نو علما فرمای چې د ابو ایوب انصاری دا کور هغه کورو چې تبع بادشاه وقف کړي د پیغمبر اسلام لپاره نو پیغمبر اسلام چې د مکې نه مدینې ته هجرت کړی دی لکه چې خپل کور ته راغلی دی د خپل کور نه خپل کور ته راغلی دی پردي کور ته نه تللی دی نو ذالک الکتابو کې هغه کتابونو طرف ته اشاره ده ذالک الکتاب هغه کتاب چې سونه او زرګونه کاله مخکې په کتابونو کې د دې قرآن تذکره راغلی ده لا ریب فیه په دې کې شک نشته دی یو سوال پیدا کېږي چې استاد جی الله وی لا ریب فیه په دې کې شک نشته دی د دنیا ډېر چې داسې کافران خلک دی هغوی په قرآن کې شک کوي چورلټ نه انکار کوي شک خو ډېره لرې خبره ده شک هم پکې کوي انکار هم کوي او الله وایي چې لارې به فی قرآن کې شک نشته دی یاد وساته په یو څیز کې چې په یو کتاب کې شک پیدا کېږي د دوه وجو نه پیدا کېږي یا په یو کتاب کې په خپله نقص وي عیب وي کمی بیشي وي ځکه پکې خلک شک کوي نو قرآن د الله کتاب دی څنګه چې الله بې عیبه دی داسې د الله کتاب هم بې عیبه دی په دې کتاب کې د الله طرف نه په کېدو کې من جانب الله هیڅ ذره برابر شک نشته دی د شک دا احتمال خو نشته دی دویم چې په یو کتاب کې څوک شک کوي نو څوک چې پکې شک کوي دا د خپل جهالت وي خپل بېوقفتیا وي خپله کم علمیه وي دی په دې کتاب پیږي نه ځکه پکې شک کوي دا کافران او دا منافقان د دنیا چې په قرآن کې شک کوي دا د دوی خپل جهالت دی دا د دوی خپله کم علمي ده دا د دوی خپله بېوقفتیا ده دا د دوی خپله ناپوهتیا ده او د خپل زړه د کفر او د شرک د ګناهونو هغه تیاره ده چې د هغې د وجې نه دوی په قرآن کې شک کوي ورنه قرآن کې د الله د طرف نه په کېدو کې هېڅ شک نشته دی الف لام میم الله اعلم بمراده الله خپويږي په معنا د دې حروف باندې ذالک الکتاب دا هغه کتاب دی معنا بداسي کېخه ذالک الکتاب دا هغه کتاب دی لا ریب فیه چې په دې کې هیڅ شک نشته دی هدى للمتقین او دی دا کتاب هدایت تی دا پار دا متقیانو زبز دون بستخا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين